دا خلک د سین وړی دی هوټلو وړی دی په دې خلکو کروڑونه روپۍ لګولي دي غوره خلکو بچي هلاک کړه دیو د الله تباه او برباد کړي. ته وایي د امیر مقام خان چې کوم هوټل دی د هغې نوسي چې د هغه پاس شوي ده. عمران خان به اکثر په دې ملک دننه خبره کوله زه یو پاکستان جوړوم د غریبو د امیر دپاره به یو شانتي قانون د امیر مقام دپاره خو یې نوسي پاس شونه د دې غریبانانو دپاره خو به تاسو یو هفته ټایم ورکړی و که نه. ټولو امپیګانو ډېټه زما سره ده کوم یو چې وایي د یو دا شکل زه تاسو ته په دې پرنټ باندې مخامخ کوم چې د دې شکلونه وینئ. دلته رالم اول مې خپل علاقه په قابو کې اخیستې وه د خپل علاقې نه بعد چې کوم دی دا دلته کې سوات ته رالم. سوات زما کور دی دا میلمانه زما وروڼو زما خویندې وې زما بچي وو زمونږ په زړه درد دی. هغه میټیریل چې دی هغه ول هم تاسو برباد کړه په کروڑو روپۍ د خلکو لګولي دي هغه ول هم تاسو برباد یې کړې. دا صرف خدایي خدمتګار دی په دې ملک دننه چې نه د سرکار د طرفه دې له تنخوا راځي نه د قوم د طرفه دې له څه تنخوا راځي. خپل ژوند یې د دې قوم دپاره وقف کړی دی. که چېرته داسې ایماندار خلک په دې دارو کې ناست وي او داسې د دې قوم دپاره مخلص لګیا وی نن به دې خلکو نه جوړله. تمام سیاسي جماعتونو له پکار ده چې په هر شي باندې سیاست مه کوئ د دې قوم د درد سره ودرېږئ. د الیکشن ورځ چې شي هر سړي د دې قوم نه پلار جوړ کړی وایي زه به دله شنه شنه باغونه جوړوم زه به دله نوی پاکستان جوړوم چې کله د قوم مشکلات راشي هغه سیاسي خلک هم په دې ملک دننه ورکي صرف دغه کرسو ته به ځان ورسئ. دا اوس چې کوم نایل حکومت ناست دی هم د عمران خان په نوم په دې صوبه کې وټه اخیستی دی. نن د عمران خان هغه پیغام دی په دې ملک دننه نه پالو کوي. دا باقاعده په اګریمنټ باندې راغلی وزیر اعلی دی په دې صوبه کې او دته چې څه وایي هماغه کارونه به کوي. د وزیر اعلی له پکار ده چې تا څلور افسران معطل کړه. دې څلورو افسرانو له تا وسایل په دې ملک دننه څه ورکړي دي. معطل څه شي ته وایي معطل خو دغې ته وایي په کور کې چې د پلار نه زوی خفه شي 3 ورځې بار ډوډۍ وخوري په څلورمه ورځ راشي بیا په کور کې ناستي. د دې وزیر اعلی خلاف پایر پکار دی د دې کابینې خلاف پایر پکار دی او د سوات څومره د نایل امپیګانې د ریاست مثال له مور او پلار دی مونږ د هغې بچي وو دوی د دې بچو دپاره هېڅ څه ونه کړله مونږ ته ګیله نه کوو زمونږ الله شته مونږ الله شته دی په روز محشر به تپوس کېږي. دا د کرکټ ګراونډ دی څوک چکې وي څوک چوکۍ وي زما عزتمندو ځای شته دی پاس کیمرې لګېدلې دي چې کوم ریکارډینګ کوي نو هغه د چا پلار هم نشي چې کوم دی مطلب کټ کولی او نه هغه سکریچ کېږي او نه په هغې کې ایډیټینګ کېږي سیبا چې سم دی الله ته حل ظاهر دی. په دغه یو خفګان ناغلی یم د خپل کور نه د بډخیري نه ولې زما د ټیم په زړه دردېدلی دی زما د ټولې امت مسلمه د نړۍ د خویندو میندو د وروڼو بیګانو نن چې دا رور خبرې کوي ټیک